السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د الله جل شانه د پاره چې پروردگار خالق او مالک د ټولو مخلوقاتو دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. عزتمندو مسلمانانو، امید لرم د پاک رب نه چې تاسو به روغ جوړ یې. نن زه تاسو ته یو داسې وظیفه ښایم چې دا ډیره مجربه او ازمایلی شوې وظیفه ده، او هغه وظیفه د دې باره کې ده چې کله ماشومان نه بیمار وي او نه سزای باندې درد وي او نه ورته څه بله بدني مسله وي او ډېره زیاته جړا کوي، نو د هغې دپاره تاسو ته زه یو وظیفه درښایم. انشاءالله د الله جل شانه په فضل و کرم سره به دغه جړا ختمیږي. او هغه وظیفه څه دارنګې ده. طریقه د وظیفې دا ده چې اول به 3 ځله په نبی علیه صلات والسلام باندې درود پاک ووایي، او بیا به 21 ځله بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، او آخر کې به بیا 3 ځله درود پاک په نبی علیه صلات والسلام باندې ووایي. چې کوم ماشوم یا ماشومه جاړي هغه به پرې دم کړئ. انشاءالله الله جل شانه به په خپل فضل و کرم سره د دې وظیفې په برکت باندې دغه جړا د دغه ماشوم ختموي. او دا وظیفه چې کومه ده دا ډیره مجربه او ازمایلی شوې وظیفه ده. هغه وظیفه یو ځل بیا ځان سره واورئ. اول به 3 ځله درود پاک په نبی علیه صلات والسلام باندې ووایي، او بیا به 21 ځله یعنی 21 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، او آخر کې به بیا 3 ځله په نبی علیه صلات والسلام باندې درود پاک ووایي. او چې کوم ماشوم یا ماشومه جاړي هغه به پرې دم کړئ. انشاءالله الله جل شانه به په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره دغه جړا د دې ماشوم ختموي. او دا وظیفه ډیره مجربه او ازمایلی شوې وظیفه ده، او تاسو ټول خپل ماشومان دم کړئ. والسلام.